په دنیا کې به څلور قسمه خلک تاسو موندئ. هغه څلورو کسانو متعلق الله جل جلاله الله رسول صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي. یو هغه کس دی چې هغه سره علم هم شته، هغه سره مال هم شته، او دغه مال الله جل جلاله په لارې کې ښایسته طریقې سره لګوي هم، او صله رحمي هم کوي، او مسجدونه هم جوړوي، او مدرسې ته هم پیسې ورکوي، غربا او خلکو باندې هم خیال ساتي، یتیمانو باندې هم خیال ساتي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې متعلق فرمایلی دي چې که چیرې په دنیا کې تاسو بهترین کس ګورئ، اوس دغه کس تاسو ګورئ د ټولو نه څه شی دی؟ بهترین ده. یو بل کس هم دی چې هغه سره خو علم نشته، علم ورسره شته خو مال ورسره نشته، مال ورسره نشته، څه شی دی؟ صرف علم ورسره شته. دغه ارزوګانې کوي کاش کې ما سره دومره مال و دولت و، ما د مسجدونه تعمیر کړي وو، ما د غریبانو ته پیسې ورکړي وي، ما مدرسو ته پیسې ورکړي وي. صدق دل سره دغه نیت کوي کاش کې ما سره دومره پیسې وي، ما څنګه چې دغه مالدار کس پیسې خرج کوي داسې ما خرج کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کس متعلق فرمایي چې قیامت په ورځ باندې د دې کس اجر او چا سره څه علم و دولت وي هغه کس اجر دا به بالکل یو لکه دې صرف هېڅ هم نه یې کړي دي، صرف نیت یې کړی دی، صدق دل سره دغه نیت یې کړی دی. الله رسول فرمایي چې د دې کس اجر به دا دومره به وي لکه څومره هغه مالداره کس خرج کوي دومره به دې اجر وي. دریم کس هغه دی چې هغه سره مال ډېر زیات دی، علم ورسره نشته، دغه مال مسجدونو تعمیرونو باندې نه لګوي، موخه نه هم کوي، رسول باندې هم نه لګوي، دغه شان په یتیمانو باندې هم نه لګوي، په غریبانو باندې هم نه لګوي، بس دغه پیسې ځان سره ایښي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې متعلق فرمایي دنیا کې دونه بل خبیث انسان نشته، هغه کس هغه دی چې علم شته، هغه ورسره مال شته، هغه تمنا ارزو کوي چیرې ما سره مال راوړو زه به د دې کس په شان عایشې هم کوم، زه به ماسې ورباندې هم کوم، زه به د خپل نفس څومره هم خواهشات دي هغه ټول پوره کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې متعلق قیامت په ورځ باندې اگر چې دې هېڅ هم نه یې کړي دي، د دې کس کوم څه ثواب نه عذاب څه کوم بل کس ته ملویږي، څه کوم کس سره مال و دولت ډېر زیات و لیکن بخیل و دې کس ته به هم دومره عذاب ملویږي. ولې نیت هغه کړی و چې ما ته که دومره پیسې ما ته میلاو شي زه به سره عیاشۍ هم کوم، زه ورباندې مزې به هم کوم. مسلمانانو موږ ته هم دغه کول پکار دي، زموږ سره که چیرې پیسې وي موږ دغه مسجدونو باندې خرج کړو، موږ کې